او په وجه نن علیما خان چې کوم د خپل ورکرې پانډه باندې شته دا نو چې داسې حالات وینو دا به صرف پانډو باندې وشتل وي کنه دا خلک بیا نورم راپاسي یا زه خو چې دا خلک راپاسي بالکل د خپل حق تپوس پکې دوی صرف دغه چغاړو ته پرېږده او نور د دوی هېڅ څرګند نشته دا پټۍ والې به زما د اواز اورم بیا دې موري بیا هم خو لکه زه دا حیران یم چې دا اوټ په کومه طریقه دا خلک ورکوي او نن په سوشل میډیا دا خبره چې هغې پانډه ویشته هغې پانډه ویشته خو دا نه و چې یاره سیلاب ځپلو په پښتونخوا کې سیلاب ځپلي دي په پښتونخوا کې مسایل دي لکه دا مسله هم شته که نه دا خو دوی نه یادوي که نه دوی به صرف د خپل ځان ورسره نو لکه یاره وله په کار نه راکېدی شي بیا لنډه دا خبره او چېته لاړه شي بالکل جی په کار ده یاره ډېره لږه نه صحیح شو ډېره زیاته مننه ده دا رور چې کوم دی د شېرګل نو هغه وایي چې زه بالکل نه یم مطمئنه او زما دغه وروڼه به دا خبرې اوري وعلیکم السلام الف خان صاحب جوړ په خیر خیر دی جناب څوک ده کوم دی زه رمضان یم صاحبه د ملاګورو ډېره وروسته پاتې بره دره ورته وایي زه دغې نه خبرې کوم ښه جي ښه وایي چې صحت مهت او دا خو مونږ اسیم بس لکه ځناورو په مثال داسې یو هغه دا خلک ډېر بختور دي چې دومره په وړه سطحه چېرته بیچو میچو خو مونږ ته خو نیاسې هم نشته که نه خو ما چې د هغه سره د سرک پکې شامل کړی وای نو بالکل په موبایل به مې تصمیر کړی وای دومره په خراب حالات کې یو چې مونږ د دې ځای نه روانېږو نو یوه نیمه ګنټه کې شاګۍ تاڼۍ خواوسته ته رسو هلته مونږ ډیلیوري کیس یا بل داسې سیریز بیمار کې هغه چې بیمار وي نو هغه په لارې دومره ودرځېږي او هغه شي پوه شي چې په هغه لار کې مطلب دی چې کار روان شي او یا هغه ماشوم ساه ورکړي یا هغه لوی بیمار ته نقصان ورسي که نه او ایم پی ایم څوک دی مینې M&M اقبال افریقی دی ایم پی ای عدنان قادري دی که نه خو ډېر هغه مو هم کړي دي او د دې نه مخکې شاجي ګل ته مو هم کړي دي تیو ته مو هم کړي دي خو څوک هم راباندې څه غوږ نه ګرئ او ډېر بس په داسې هغه کې خو ستاسو په وساطت باندې که ایم پی ای زمونږ اواز کوي M&A اوري او که دوی راباندې څه غم غرض نو بیا به د ای سی ډي سي نه یو سوال جاري وکړو چې د الله په خاطر باندې په مونږ باندې رقم ځکه وکړی شي چې ډېر بس هغه خیري چې څومره دردمن حالات یې نو مونږ پې تېرېږو د سړک په باره کې یا به یو 14-15 کاله مخکې داسې په غره غره کې سړک شوی و هغه نیم پوخ کړی دی نیم کچه و نو هغه نیم چې کوم پوخ و هغه مو څخه شوی ټوټه بوټه شوی خو چې کوم کچه پاتې دی دوی خو پکې خپل کمیشنونه او دی هغه میلانه او دی نه برابرېده نو 15-16 کیلومتره یې پکې کچه پرېښتی بله خبره کوم لکه نن علیما خان وایي چې زه یې پانډه باندې ایشتم دا زه یې ولې دوی ویشتلم که نه صاحب دغه ځای به وپکې که نه خلک هم بس نور اخرې زړونه راوپړسېده که نه نو زړونه راوپړسېده نو دا به کومه پورې په دې وایي نارو باندې مونږ هغه کېږو په دغې صبر او هغه کې به پراته وي چې ورېږه اوس به تبدیلي را ځي او نوی پاکستان به داسې کېږي او هغسې به کېږي نو صبر خلک را مجبوره شي که نه ما یو 3 میاشتې کېږي 4 میاشتې زوی مې اپریشن د سترګې کو که نه درېمو کالو زوی مې په سترګو باندې پردې پتوان راغلی وې جي مونږ ټول هسپتالونو کې وګرځېدو کله یو ځای کې کله بل ځای کې چا په کوم ځای خو که په صحت کارت کې وشي په هغې کې وشي هغې به وي نه کېږي دا صحت کارت کې نه شامل دا به وي 8000 پې لګي چا به یو نیم لاس پې لګي چې کنګرېس کې بیا چې دی نو په 80000 روپۍ خبره ورسره وکړه که نه جي صحیح هلو جي جي اورم جي نو مونږ بیا چې دی نو داسې سلوکو رالو شکور خان باندې بتلم راتلم او دې به کله به یې پتې نه دی او کله به یې ویشتلی نه بیا صابرو افتخار خان له لاره هغې راته وایي چې داسې سلوک چې به کاغذونه رانه واخېستل وي زه وي مونږ به تا ته 2-3 ورځې پس ووایو زه چې مردان روډ باندې اشنغر سنجۍ کې تپوس نه 2-3 ورځې تلم راتلم ما ډېر بس کار به دې وشي چې په 15 ورځ پس ورغلم نو اشنغر سنجۍ کې راته وایي چې مونږ د کس سره خبره وکړه کاغذونه یې رانه اخېستو او دوی 6,000 غوښتې او مونږ وله ته وایي چې 8000 روپۍ به له درکړو بس د ماشوم له اپریشن وکړم ما ته ما تاسو یې رالو کړم زه خو کمزور یم وایي نه مونږ خو صرف دغه کوو چې د په صحت کارت کې په هغه کې د سپینو خو چې دی نو ستا خپل کار دی که صحت کارت کې نه یې شامل وي خپل کار کوه صحت کارت کې کوم اپریشن کېږي کم نه کېږي پرون موږ په سیټ هسپتال کې ولیدل او بس نه پوهېږو والله دې خلکو ته څه ووایو موږ په خپلو سترګو ولیدل که نه
پورې علاج کېږي او د 10 لاکو کېږي زمونږ دپاره چې دی نو زه چینچي چلوم او الله کله یو نه کله د بل نه ځوانو سترګو باندې 2 لکه روپۍ وایسو لګېدې چې هغه ټانکي اسپل دی د هغې مې 18,000 روپۍ یو واغېستی 18,000 بل 80,000 د یوې سترګې واغېستې د 80,000 د بل هم په سرکاري اسپتال کې راغلی خو پریویټ وي دا چې دوی په سرکاري اسپتال کې کړ خو پریویټ یې کړو صحیح